السلام علیکم پاکستان. څنګه چې تاسو ته پته ده په راتلونکي 100 ورځو کې د پاکستان د تاریخ ډېر اهم الیکشن را روان دی. ووټ اچول زموږ قومي فریضه ده. بالخصوص دا الیکشن په کوم بنیاد باندې چې د پاکستان خودمختاري او د سالمیت فیصله کېدو واله ده. د دې لپاره ووټ اچول زموږ لپاره انتهایی اهم او ضروری ده. شن په ورځ د ووټ اچولو و اسانه مرحلې دي کوم به چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. د غونډو کې پیله به تاسو خپل شناختی کارت نمبر په 8300 یعنی په 8300 باندې به سند کړئ او خپل او د خپل کور والا حلقه او ورسره خپل پولینګ سټیشنز معلوم کړئ. د دې لپاره ضروري ده چې تاسو په موبایل کې بیلنس موجود وي. دویمه طریقه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم افیشل ویب سایټ ته insaf.pk تاسو هغه وزټ کړئ. هلته د خپل حلقې نمبر ورکړئ او د خپل حلقې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ټاکلي شوي امیدواران دي دغه نخې وپیژنئ. دا ځکه چې یو سازش په تور باندې د پاکستان تحریک انصاف نه زموږ انتخابي نشان زموږ نخه بیٹ یعنی پښتو کې صوباړه زمونه اغسته. خبرې چې کوم به مونږ خیال ساتو هغه به دا وي چې مونږ چې کله هم پولینګ سټیشن ته ځو مونږ به ځان سره اوریجنل شناختی کارت وړو. آیا که مونږ ځان سره اوریجنل شناختی کارت نه وړو او فوټو کاپي وي نو هغه قابل قبول بنوي او مونږ به ووټ اچولو ته نه پرېږدو. څلورمه مهمه مرحله دا ده چې سحر د وخت به ځان پولینګ سټیشن ته رسوي. کله مونږ پولیس سټیشن ته ورسو اسسټنټ پریزایډینګ افیسر نه به مونږ خپل پرچا کوم به چې مونږ ته دوه پرچې ملاویږي یو شنه رنګ کې او یو سپین رنګ کې هغه ترلاسه کو او دا خبره به مونږ وګورو چې پریزایډینګ افیسر په لیست کې زموږ نوم کټ کو او کنه ځکه خدای نه خواسته خدای مکه چرته زموږ په ځای بل څوک ووټ وانه چي. دینه بعد دا یو دویمه خبره به لازمي ګڼئ چې ستاسو د ښی لاس ښی ګوته به دې باندې به هغو سیاهي لګئ هغې نه به واضحه کېږي چې تاسو ووټ واچولو. په پنځمه مرحله کې به تاسو ته دوه پرچې ملاویږي چې کوم به یو شین رنګ کې وي کوم به چې د قومي اسمبلی دپاره وي او دویمه سپین رنګ کې کوم به چې صوبایي اسمبلی دپاره وي. دې کې به تاسو یو خبره غور ساتئ چې پاکستان تحریک انصاف نامزد کړي امیدواران دغه په انتخابي نشان باندې تاسو مهر ولګوئ خو مهر به تاسو د نشان د بره لګوئ دی خوا اخوا یا بل یو طرف ته هم نه دی لګول. خدا نه خواسته که تاسو داسې وکړل نو ستاسو ووټ به ضایع شي. شپږمه مرحله دا ده چې تاسو کومه صحیح د مهر په ذریعه لګولې به هغه اوچه شوې ده او کنه ده او دا پرچه به تاسو څنګه قد کوئ دا دې ویډیو کې تاسو کتئ شئ. ومه او اخرمنۍ مرحله دا ده چې شین کاغذ چې کوم تاسو سره به وي هغه به تاسو په شین ډبي کې او سپین کاغذ چې کوم تاسو سره به وي هغه به په سپین ډبي کې واچوئ. بس دونه اسان دي ووټ اچول. خپل قومي فریضه ادا کړئ، ووټ واچوئ نظام دپاره او د پاکستان بدلون دپاره.